الله پاک د موسی علیه السلام د قوم یعنی د يهوديانو کې د بعضو کسانو صفاتهم الله بیاني نو يهوديانو ایمان راوړی دی او ډیرو کم خلکو ته راوړی دی چې کوم حق پرستو او هغه کې ضد نه او عناد پکې نو هغه ایمان راوړل دی نبی علیه السلام باندې یا عبد الله بن سلام رضی الله عنه یا کعب احبار رحمت الله علیه یا کعب احبار رحمت الله علیه د نبی علیه السلام لیدل دی خو بیا هم صحابي نه دی روسي بیا ایمان راوړی دی دا د يهوديانو یو لوی عالم دا څنګه عبد الله بن سلام رضی الله عنه د يهوديانو یو لوی عالم خو په دې کې ضد نه د چې کله ایمان راوړو نو د نبی علیه السلام سره پردې شاته پټ شو چې يهوديان رالل نبی علیه السلام عبد الله بن سلام رضی الله عنه وی د الله پیغمبر د دې يهوديانو نه زما تاسو کې چې څنګه سړی خو ایت دا پته نه و چې عبد الله بن سلام رضی الله عنه ایمان راوړی دی نو چې کله د يهوديان رالل نبی علیه السلام د عبد الله بن سلام رضی الله عنه مبارک تاسو کو چې دا څنګه سړی دی نو هغه دی ډیر لوی عالم دی ډیر پاک سړی دی د پلارم ډیر لوی عالم دی ډیر پاک سړی دا ډیر پاک خاندان دی او د دې صفات شروع کړو نو چې دا دوه خبرې وکړلې نو عبد الله بن سلام رضی الله عنه د پردې نه راووتو او ورته وی ما ایمان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړی په هغه ټیم کې د يهوديانو خبره بدله شوله وی ته هیڅ سړی نه او بلکې په غلطو القابات سره چې کوم دی غیات کو چې ستا پلار هم سړی نه ته هم سړی نه تا دا کړي دا هغه کړي دي نبی علیه السلام د عبد الله بن سلام رضی الله عنه فرمای عرض کو چې یا رسول الله او دې قتل دا يهوديان دا د دې رویه ده چې دینه مخ کې زما صفات بیان کړل خو چې کله ما پتا سو باندې ایمان راوړو نو دا زما دشمنان شو اوس ما ته کنځل کی زما پلار ته سپکوي ما ته سپکوي نو عبد الله بن سلام په شان دي د غرنګ سلک کسان د يهوديانو نه مسلمانان شوي دي او هغه مسلمانان شوي دي چې هغه په ځل کې زد نه بس اې د کلم حق کار شوی فورا ایمان راوړي